دا حدیث شریف یاد کړئ او د زړه په ګلدسته کې ځای ورکړئ. نبی علیہ السلام فرمایي قرآن او د مخلوق دا الله ترمنځ دا قرآن چې دی یوه واسطه دی، یوه راځوړنده شوې رسۍ ده. فرمایي چې یو طرف ته الله په دست قدرت کې او بل طرف ته په مخلوق کې چې چا هم قرآن سره تعلق کړلو، فرمایي دا په دنیا هم کامیاب دی او په آخرت هم کامیاب دی. نبی علیہ السلام دا نه فرمایلی چې تاسو کې بهترین سړی لواړو نه بهترین سړی سخی دی، لواړو نه بهترین سړی جهاد کوونکی دی، لواړو نه بهترین سړی هغه دی چې څوک عربي وایي. نه، فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین انسان هغه دی لواړو نه غوره انسان چې په خپله قرآن زده کړو نورو ته قرآن وښایلو، دا بهترین انسان. او صحاح ستة حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي کاری د قرآن تبا الله فرمایي ورځ په محشر باندې چې خیزه د جنت په درجاتو باندې چرته چې ته اخیرنی آیت وایي هغه به د ستا کور ګرځېږي. یاد وساتئ خپل اولاد تا ته الله اولاد درکړی، درې زامنو کې کم از کم یو عالم جوړ کا او یو د قرآن کاری داسې کاری جوړ کا چې دی 17 قرآن وایي، یعنی دی والضحا ویلی شي نو والضحی هم ویلی شي او دته دا هم پته وي ولسوف یعطیک ربک فترضا چې دعا دې ووې معنی یې دا کېږي محبوبه مونږ به دومره درکو چې ته به راضي وګرځېږې، او فترضا یې چې ووایې چې په دا هم پوهېږي چې دعات په ځای دال ووایې نو تحریف ته قرآن دی وکړلو. نو الله فرمایي محبوبه نږدې دی مونږ به دومره درکو چې ته به هلاک شي، چې په دې دی پوهېږي صرف په ژبه باندې هم نه وایي بلکې د قرآن په زبر او په زیر باندې پوهېږي چې دلته الحمدلله ولې لیکلی دي، الحمد په ځای باندې الحمد دی، الحمد ولې نه وایم چې دا دته پته وي. نو انشاءالله چې دی په مونځ باندې ولاړي قرآن وایي نو ته ګوره هغه قرآن به دته هم خوند ورکوي چې د پسې کم خلک ولاړي هغوی ته به هم خوند ورکوي. ما عزتمندو خپل اولاد ته قرآن تعلیم خامخا ورکوي، خامخا. او دا ډیره غټه بدنصیبي خبره ده چې تا سره روپۍ شته، تا سره ټیوشنو دپاره شته، هر شیز دپاره شته، خو خپل اولاد ته بهترین قاري نیسلو دپاره تا سره نشته دی، بهترین قرآن ور زده کولو دپاره. ګوره داسې ماشومان هم شته په زمونږ په دې زمانه کې چې قرآن سره د ترجمه ورته ووایي دی به آیت درته ووایي، آیت ورته ووایه دی به ترجمه درته ووایي، آیت ورته ووایه ورته دې نه مخکې کم آیت دی، دې پسې وروستو نه دې نه مخکې کم آیت دی هغه به درته ووایي. ښه ورته وایي سوره بقره آیت نمبر 56 ترجمه وکړه درته وبوایي، آیت نمبر 77 ووایي ډایرکټ به درته وایي. داسې ماشومان هم شته دی الحمدلله زموږ په دې معاشره کې. خو بهترین انسان هغه دی چې قرآن خپله زده کړو او نورو ته ور زده کړو.